نبی علیہ السلام د هغه د قتل لپاره سړی لیږي او بیا د نبی علیہ السلام په ژوند کې هغه سړی قتل کوي او نبی علیہ السلام د بیماری په حالت باندې پروت دی. جبرائیل علیہ السلام ورته راغی او خوشخبری ورته ورکړه چې تا کوم کس د کوم مقصد لپاره لېږلی و هغه سړی په خپل مقصد کې کامیاب شو. د هغې نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کوم سړی دعوت نبوت کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باقاعده د هغې لپاره لښکر لېږي او د هغې مخنیوی کوي. هغه سلسله تر غلام احمد قادیاني پورې راغله چې هغه راپورته شو او دعوه یې وکړه په ابتدا کې چې زه اهل حدیث یم. ورپسې دویمه دعوه دا د مجدد وکړه، درېمه دعوه یې ورپسې د مهدي وکړه، څلورمه دعوه یې ورپسې د نبي وکړه، پنځمه دعوه یې ورپسې د رسول وکړه او اخر کې ویې زه په خپله باندې محمد ابن او تاسو وکتل بیا د هغې خلاف د هغې دور خلکو د هغې دور عوامو د هغې دور خواصو چې کوم تحریک چلېدلی دی 10,000 کسان په هغې کې چې دی نو هغه شهیدان شوي دي. 10,000 کسان 10,000 کسان په هغې کې په هغه عقیده باندې قرباني ورکوي او د شهادت په مرتبه باندې فایز کېږي، لیکن دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې یو سړی دې دا ووایي چې د نبي علیه السلام نه علاوه بل سړی چې دی نو ګویا دا پیغمبر. او محترم د هغې دپاره چې کوم تحریکونه چلېدلي دي د ترکمن تحریک هغه به تاسو ته معلوم وي، تاسو به د خپلو مشرانو نه اورېدلي. دغرنګې د 74 تحریک هغه ستاسو روان دی، هغه باقاعده تاریخ په اوراقو کې موجود دی چې د هغې لپاره کوم تحریک چلېدلی دی. کومو خلکو مولانا یوسف بنوري رحمت الله علیه، مفتی محمود رحمت الله علیه، مولانا عبدالحق رحمت الله علیه، مولانا شاه احمد نورانی رحمت الله علیه او دغرنګې نور ګڼ شمېر اکابر علما عوام خواص هغه په دې تحریک کې شامل دي. او آخر دا چې هغه تحریک نتیجه او انجام دا و چې د پاکستان پارلیمنت دا فیصله وکړه او قانون یې پاس کړ چې قادیاني دا د اسلام د دایرې نه خارج دی. قادیاني دا د اسلام د دایرې نه خارج دی او د پاکستان په اتفاق باندې 107 ملکونو اوس تقریبا 109 ملکونو دا قانون دی چې قادیاني دا مسلمان نه دی، دا دایره اسلام نه دی خارج. خو محترم تش پنارو انقلاب کله راځي؟ تش پنارو انقلاب کله راځي؟ پاس باندې یو څو سرونه غواړي. داسې نه ده ګنې چې موږ به صرف ناست یو او موږ به یا تشې نارې وایو دا انقلاب به داسې راځي. انقلاب داسې نه دی راغلی. د انقلاب دپاره خلکو چې کومې قربانۍ ورکړي دي د ترکمن تحریک تاسو وګورئ. یو